د دې انسان نه ساه وځي که نه دا اندامونه نه دي دا ټول جدا جدا دي دا دې غوښې یو ځای کړلې ورې ټولو ته پته ده وایي دا یو اندام د بل اندام نه رخصتلی چې د ډېر وخت دپاره اوس زه ستا نه رخصتېږم ځکه اوس به موږ په 15 ورځې کې ټول جدا جدا کېږو یو اندام به جدا جدا پروت او بیا به یو اندام ایره ایره شي او خاورې خاورې به شي وګورئ څنګه ښکلي لاسونه دي څنګه خپې دي او څنګه سترګې او څنګه اندامونه او څومره ټاټ باټ پې موږ ګرځو او څومره په غرور او تکبر په دې ځمکه باندې خپه ږدو دا اندامونه به جدا جدا شي څلوېښت ورځې چې کته په ځمکه کې پوره شي بس انسان غوښه د انسان سترګې د انسان تمام اندامونه چې دی دا پرېجېدو باندې شروع شي دقه زموږ حیثیت دی ځکه خو الله رب العالمین فرمایي قتل الانسان ما اکفره دا انسان دی تباه شي دا انسان دی قتل شي د څه شي منکر کړلی د الله تبارک وتعالی د ذات نه د څه شي منکر کړلی د الله تبارک وتعالی د پیغمبر نه د څه شي منکر کړلی د اسلام نه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره دا موږ د څه شي نه پیدا کړلی د یو نطفې نه موږ پیدا کړلی او د اوبو د یو څاڅکي نه موږ پیدا کړلی او نن چې دی په ځمکه باندې ګرځي وایي یاره دا هغه ځای نه واله او دا د هغه ځای پورې دا زمونږ دا زما وایي دا ځمکه خاندي چې دی کله دا خبره کوي چې د خدای بنده زه ستا یمه که ته زما یې هره ورځ دا د انسان دا قبر دی انسان ته آواز کوي ماله به راځې وایي ستا دا ډوکې به زه په یو بل کې داسې ورولم ښه مګر زه لا تمشي فی الارض مرحا مګر زه داسې په غرور باندې مګر زه داسې په تکبر باندې ماله به راځي او واوره ګورئ زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فرمایلي چې په دې قبر کې په یو ناکاره سړي پسې چې کم لړم راښکاره کېږي هغه لړم د اوښ نه غټ دی کم مار چې په دې قبر کې دی د هغه قبر د دې قبر د مار زهر چې دی هغه دومره سخت دی دومره چې هغه په سمندر کې خپله ژبه ککړه کړي د سمندر تمام مخلوقات به مردار شي او د سمندر نه به ترکول جوړ شي د هغه د زهرو په وجه باندې چې کله دله تپوس وکړي او دی وایي درته ووایي چې من ربک او دی وایي چې ها لا ادري ما ته څه پته ده ځکه چې زما